د بېنظیرې کفالت پروګرام روپۍ چې دي هغه شروع دي او هر یو کس دا کوشش کوي چې موږ خپلې روپۍ چې دی دا راواخلو، خو ځینې داسې غلطیانې دي چې هغه موږ کړي په هغې لینډونو کې ودرېږو او لاړ شو، نو هلته کې موږ ته هغه روپۍ چې دي دا میلاو نه شي. نو د هغې سره موږ ته دوه نقصانونه دا میلاو شي چې یو په کرایه زموږ کمې روپۍ لګېدلې هغه روپۍ هم ضایع شي، بل لا چې کوم وخت موږ هلته کې تېر کړو زموږ هغه وخت چې دی دا هم ضایع شي. او دا کومې غلطیانې دي دا راته په دې ویډیو کې او نور اهم معلومات دي هغه را سره هم شیر کوم. د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو لپاره نو تاسو راواخلئ مخکې شیر کړئ چې نور کسان ته هم ورسي. بل دا لایک شیر کمنټ چې دا پرېږدئ نو دا د ویډیو له چې دی دا لازم ورکوئ. نو ځینې کسان دي هغو تر اوسه پورې خپلې روپۍ چې دی دا نه دي راغستې، نو تاسو راته په کمنټس کې ووایئ چې کومو کسانو خپلې روپۍ راغستې دي او کومو نه دي راغستې او په کومو علاقو کې شروع دي او په کومو کې نه دي شروع. ځکه چې دا لن ساعت په ټول ملک چې دی دا نه دي شروع، په ځینې ضلعو کې چې دی دا شروع دي، لکه په خیبر پښتونخوا کې چې دی په 28 ضلعو کې چې دی لن ساعت دا روپۍ چې دی دا ورکړی کېږي. که ویډیو بیا تاسو لیټ ګورئ کېدای چې به د نورو ضلعو کې هم شروع شي، خو تاسو راته په کمنټس کې ووایئ چې تاسو خپلې روپۍ راغستې دي که نه دي راغستې. نو اکثر چې موږ د روپو ځای له ځو نو موږ څه غلطیانې دي هغه غلطیانې وکړو، د هغه غلطیانو د وجې نه چې دی موږ ته روپۍ نه میلاویږي. نو هر کله چې روپۍ شروع شي د هغې نه مخکې تاسو خپل کاغذونه چې دي دا برابروئ. خپل کاغذونه دا دي چې ستاسو شناختي کارډ ایکسپایري، نو خپل شناختي کارډ چې دی دا په ټایم باندې نوی کوئ. چې کله تاسو خپل شناختي کارډ نوی کوئ نو د هغې نه وروسته چې دی دغه روپۍ به تاسو ته میلاویږي. که ستاسو شناختي کارډ ایکسپایر نو په ایکسپایر شناختي کارډ باندې چې دی روپۍ هم نه میلاویږي. بل لا که ستاسو دغه شناختي کارډ باندې وخت اوړېدلی نو ډېر داسې نور کارونه دي چې هغه بیا ستاسو هم نه کېږي. نو شناختي کارډ چې دی هغه هسې هم په ټایم باندې چې دی دا نوی کوئ، یوازې د پیسو دپاره نه، هسې چې هغه ایکسپایر شي نو په ټایم باندې خپل شناختي کارډ چې دی دا نوی کوئ. بل لا چې کله تاسو د پیسو ځای ته ځئ نو هلته کې کوشش دا کوئ چې د ځان سره شناختي کارډ چې دی دا ویسئ. داسې نه چې شناختي کارډ ستاسو نه پاتې شي نو بیا هم دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. هلته په اوږدو اوږدو لینډونو کې ولاړئ، کله د روپو ځای له لاړ شئ نو هلته کې بیا هم دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. بل لا نن سبا چې دی نوي نوي دا روپۍ شروع شوي دي، لکه په ځینې ضلعو کې چې دی اوس 4-5 ورځې چې دی د هغې وشوې هغه شروع شوي دي. نو ځینې کسان چې دي هغه هلته کې ځي او خپلې روپۍ راخلي او هلته کې ډېر زیات رش دی نو په لینډونو کې ولاړئ اکثر ماښام شي او دي له هغه نمبر چې دی دا رانه شي. نو بل دا که ستاسو په اکاونټ کې دا روپۍ جمع شوي نو دا روپۍ چې دي دا بل طرف ته نه ځي، دا تاسو ته هر ټایم چې دی دا میلاویدی شي. نو لږ صبر وکړئ او لږ لیټ چې دی تاسو روپو له لاړ شئ. داسې نه چې تاسو اوس لاړ شئ په هغې لینډونو کې به ولاړئ بیا به ماښام شي د هغو هغه ټایم به پوره شي، چې ټایم پوره شي تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. شناختي کارډ د ځان سره وړئ، شناختي کارډ ګورئ چې ایکسپایر دی که نه دی ایکسپایر. بل لا چې روپۍ شروع شي نو په اولنو ورځو کې چې دی دا مه ځئ، ځکه نن سبا چې زه د خپلې علاقې د پیسو د ورکړو ځای ته لاړ شم نو هلته کې ډېر زیات رشي، خلکو ګاډې کړي دي او په ګاډو کې هلته کې راغلي دي دنیا خلک چې دی هغه بهر ناستي. نو د دې د لاسه چې دی هم ستاسو وخت ضایع کېږي، هم په کرایانو باندې چې ستاسو روپۍ ولګي هم ستاسو هغه روپۍ چې دي دا ضایع کېږي. نو یو څو ورځې صبر وکړئ، دا روپۍ چې دی هېڅ چېرته هم نه ځي، دا ستاسو په اکاونټ کې پرتې دي او دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. خو دغه غلطیانې چې دي دا له ځان نه وکاږئ. کوم چې نوي کسان دي نو نوي کسانو ته چې دی دا روپۍ به دې ځل نه میلاویږي.